څنګه تاسو معلومه ده نن د اختر ورځ ده او اختر د ټولو ته مبارک شي. ډېر څنګه تاسو معلومه ده په دې اختر کې خلک قرباني نه کوي، چونکې غټ اختر دی، لوی اختر عید الاضحی یا عید قربان دی ته ویل کېږي مختلف نومونو سره. نن په ضلع باجوړ کې هم دغه ورځ منځلې کېږي. خلک لګیا دي چا چې کوم څاروي اخیستي دي د هغې قرباني کړې ده، څه تیاری نه کوي د قربانۍ یعنې د څاروو د ذبح کولو دپاره. نو یو مصروفه ورځ ده. کتونکو راځئ نن د دې ورځې په حوالې سره او د وزې یا قربانۍ حوالې سره په دې ښکلي رپورټ کې د خلکو سیمه یي خلکو ته سوره وړاندې کوو. زموږ سره پاتې شي. کتونکو څنګه چې تاسو معلومه ده د اختر ورځ ده، اول اختر ټولو ته مبارک شه. د ځبان میډیا فینل کتونکو ته ډېر مبارک شه اختر او د اختر خوشحالۍ. چې تاسو ته پته ده په ټوله دنیا کې مسلمانان د اختر په انتهایي مذهبي عقیدت احترام سره منځي. په ضلع باجوړ کې هم د قربانۍ نه بعد خلک غوښې تقسیموي او خلک لګیا دي قرباني کوي. برابر سره د ضلع باجوړ ډېر سماجي شخصیت اظهار الله قجس صاحب ولاړ دی. مننه کوم د ټایم راکړو. السلام علیکم. د سره یو څو خبرې کوو. وعلیکم السلام. مهرباني ساحل صاحب. دا راته ووایه چې څنګه موږ ذکر وکړو چې د اختر به په انتهایي مذهبي عقیدت احترام سره خلک منځي. نن موږ ګورو خلک لګیا دي، تاسو په خپل هم لګیا سئ. څه به وایي کتونکو ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. له ټول نه اول خو زما طرفه ټول عالم اسلام ته څومره خلک دي ټولو ته د لوی اختر ډېر ډېر مبارکي وایم. د هغه نه پس دا خو لوی اختر یو تاریخ لري د اسلام دپاره او موږ هم چونکې په دې ځای کې سنت ابراهیمي خلک ادا کوي نو هغه سلسله کې موږ هم اوس لګي وو. د قرباني م کلي ده، اوس انشاءالله دې نه وروسته به تقسیمو او څنګه په دې چاپېریال کې ټول عالم اسلام څومره چې مسلمانان دي ټول دغه شانتې قرباني نه کوي نو په دغه سلسله کې موږ هم کلي ده انشاءالله بس لګي وو. ډېر ښه سامان تربیت شوی دی، خلک لګیا دی، هغه چوړکۍ او چړۍ او دا څیزونه ټوکیګانې دې دپاره تاسو د یو پلانینګ مطابق کار کړی دی نو ډېر په اسانۍ سره کار لګیا دی روان دی. څه به وایي؟ بالکل جی بس چونکې دا خو زموږ د ټول مسلمانانو دا د هغوی چې اختر راځي نو مخکې نه ورته تیاری نه کېږي نو د دې دپاره هفته نیمه مخکې موږ چوړکۍ د هر یو شی ټوکیاګانې دا ټول هر څه تېرې کړي نو په دغه وجه باندې بس کار موږ ښه په پلانینګ سره کړی ځکه په اسانۍ باندې لګی. اچھا خو دا کار د قصابانو دی خو چونکې د قربانۍ په ورځ باندې خلک خامخا دا کار کوي نو څه ایکسپیرینس دې شته؟ نو بس بالکل خامخا دغه موږ هم دغه کال کې یو ځل نو بس دغه ایکسپیرینس هم دی هغه را روان دی. بس کال په کال باندې دغه بس په دغه ایکسپیرینس باندې دا کار کوي. خلک په مختلفو طریقو باندې به د قربانۍ غوښې پخوي نو ستا څه خوښېږي دی؟ نو بالکل جی بس موږ هم دغه باربیکیو کوو، داسې نور روش موش داسې نه دغه کوو نو اوس هم کسان لګي دي او دا سلسله به یو 2-3 ورځې جاري انشاءالله. اسلامي طریقه باندې غوښه تقسیمیږي 3 سي رشته دار دغه شانته ځان دپاره او غریبانو دپاره ډېر اهم مقرر څه پیغام به ورکوئ خلکو ته؟ نو بالکل جی دا خو اصل کې د قربانۍ اختر دی او قرباني دې ته وایي چې یاره سړي ته دا احساس وشي د غریبانانو نو موږ هم دغه پلانینګ سره تاسو وینئ غریبانانو دپاره خپله حصه ده، حصهدارو دپاره خپله ده او څه لږه ډېره خپل ځان له نو بس په دغه طریقه باندې دا سیټینګ کړی انشاءالله الله دې قبول کړي. ډېره مهرباني. یو 2 کسانو سره نور هم خبرې کوو. سره د سیمې ستر صحافي نور محمد بنوري صاحب ملګری شوی. ډېره مننه کوو. اختر دې ته مبارک شي. د ځبان میډیا پینل کتونکو ته یو ځل بیا اختر مو ډېر ډېر مبارک شه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه یو جی خیر دی؟ لږ راته دا ووایه چې د اختر ورځ ده او اختر موږ ټول به په انتهایي مذهبي عقیدت د احترام سره منځو. څه خبرې به کول غواړې په ډېر اهم موقع باندې؟ څنګه چې تاسو ویله چې دا ډېره اهمه ورځ ده او د خوشحالۍ ورځ ده او ډېر خلک داسې دي چې هغه د خوشحالو نه محروم دي ځکه ګراني ډېره ده زیاته ده او مطلب دا دی چې د هر چا وس نه کېږي چې دا قرباني وکړي. نو کومو خلکو چې قرباني کړې ده او هغوی له پکار دي چې د خپل اهل عیال سره سره د خپل چم ګاونډ کې او خپل چاپېریال کې وګوري او د خلکو پکې حصه وکړي او مطلب دا دی چې د خوشحالو کې ځان سره شریک کړي. بل دا دی چې د اختر په موقعو باندې موږ اکثر وینو چې د موټرسایکلو والا د ګاډو والا ډېر زیات سپیډونه وایي د هغې د وجې نه دا خوشحالي په غم کې بدله شي نو هغو ته خصوصي ریکویسټ کوو چې هغوی د دې نظام وساتي او د خپله خوشحالي برقرار وساتي او ډېر ښه طریقې سره دا 2-3 ورځې تېري. ځبان میډیا پینل نن د اختر په موقع باندې اختر سپیشل رپورټ جوړوي نو دې کاوش ته په کوم نظر ګوري؟ ډېر مسافر به موږ ګوري.
نو دا خو یقیني خبره ده چې ازمان میډیا پینل په باجوړ کې د هغه ملا تیر چې ورته وایي دغه حیثیت لري او مطلب دا چې ډېر خلک په دې باندې یقین کوي او د خبر مصدقه خبرې نو اکثر خلک په دې باندې اعتماد هم کوي او موږ شکریا ادا کوو دیو ثانک یو ډیره زیاته مننه کتونکو دا نور احمد بنوري صاحب څنګه تاسو وکتل د ټیم کې مونږه صدیق آباد پاټک یو خلک لګیا دي بس خلکو قرباني کړې ده وخت تقسیمیږي کار روان دی څنګه چې بنوري صاحب ویل شره په کار ده ډیرو خلکو قرباني نه دي کړي باید چې د خپل چاپیریال د غریبانو خیال وساتل شي او پیغام بل دا ورکو شره چونکه اختر دی نو کاینډلی د سپیډ نه ګوریز وکړي او کور کې پاتې شي د غوښ انجای کوي د الله په امان